دې وخت کې که موږ وګورو موږ وختي خبره وکړه چې صوبه کې د انسان دپاره یا د ټول دنیا کې که موږ وګورو نو امن ډیر زیات ضروري شی دی او سکیورټي هغې دپاره چې کوم دی ورکول دي. ظاهره د صوبایي حکومت دی دلته سی ټي ډي هم د صوبایي حکومت د لاندې راځي، پولیس محکمه هم راځي. په دغه لړ کې دوی تېر شوو 6 میاشتو یا 10 میاشتو کې څه کړي دي؟ خو خیبر پښتونخوا ته تر دې دمه صحیح 500 ارب روپو نه زیات په دې مد کې ملاو شوي دي چې هغه د دهشتګردۍ نه ټول نه زیاته متاثره ده. په 2010 کې چې نوی اووم قومي مالیاتي ایوارډ کېده، په هغې کې د هغه وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ حاجي عدیل دا شرط کېښوده چې موږ د دهشتګردۍ نه متاثره یو، مهرباني وکړئ تاسو موږ له د قومي مالیاتي فنډ چې کوم په پروګرام دغه چې کوم دی ګټه چې ده د هغې موږ له 1% اضافي راکوئ. هغه 1% په 2024-25 په بجټ کې 170 ارب روپۍ دي. نو تر دې دمه څه د 500 ارب روپو نه زیات خیبر پښتونخوا ته صرف په دې کې ملاو شوي دي. دا پیسې په کار ده چې د امن امان په صورتحال ښه کولو لپاره خرج کړی شوی. زما په خیال به چېرته بل پروګرام ته اوس وخت هم ختمیږي، خو دې وخت کې په خیبر پښتونخوا په یو قبایلي ضلع کې نوی پولیس سټیشن نه دی جوړ شوی. سوال به درپورته کېږي چې هلته خو شته څومره پولیس سټیشنې چې دي دا زړې پولیس سټیشنې دي، صرف په هغې کې یو کمره یا 2 جوړې شوي دي. صحیح. او سی ټي ډي سره دغه دی دلته سی ټي ډي ډېر کمزوري پوزیشن کې دی. بېشکه دوی د وفاق ته منتر خو د هغوی ته چې کوم په دې ما اوس خو چونکې ترهګري یو وارې بیا د بده مرغه سیوا شوه، دوی ته څه فنډ ورکړه او هغه هم د بنو دغه حادثې نه پس که ستا ښیلي چې په بنو پکې ما حادثه راغلې وه د هغې نه پس 6 ارب روپۍ دوی له ورکړی. نور خو سی ټي ډي په یو منځ کې داسې وخت هم راغلی چې هغه یو ټوتلیس باډي جوړه کړی شوې وه، یعنې بس نه فنډ و نه ګاډي و نه نور څه. اوس دې وخت کې د سی ټي ډي ډېر زیات ضرورت دی، نو سی ټي ډي څه حده پورې سټرنتن شوی دی. خو سی ټي ډي ډېرو څیزونو کې کیپیسټي کمه ده، هغوی سره هغه ټیکنالوجي نشته دی کوم چې د ترهګرۍ دپاره نیولی شي، کوم چې ترهګرۍ مخنیوي دپاره کیدی شي. هغوی سره هغه انټیلیجنټ بیسډ اکوپمنټ نشته دی چې هغوی باندې هغوی کالز او دا چې کومه ډیټا د سوشل میډیا په دې څیزونو ټریس د هغه څیزونه کمی دي. بالکل کمی دی د دې، او کوشش په زمونږ هم دی چې دغه خبرې چې کوم دي متعلقه خلکو ته ورسوو